نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد مازن إلى يوم القيامة. زما مجاهدینو او مؤمنو مت دا پیغام دی چې الحمدلله زه چا خطا بایستلی نه یم، زه چا دوکه کلی نه یم، چا رانه روپۍ نه دي راکړي. الحمدلله زه خپله ښه د الله د رضا دپاره راوتی یم چې الله رانه راضي شي. د دې دپاره مې دغه جیکټ په خپله سینه تړلی دی. دا به انشاءالله په دې مرتدینو باندې پټاوم انشاءالله چې زه به خپل هدف ته ځان رسوم. خپل هغه عشق مې چې د الله سره شروع کړی انشاءالله هغه واده به ورسره زه پوره کوم. انشاءالله زه په قرآن باندې باور لرم انشاءالله چې موږ دغه وکړو الله به راله هغه مقامونه راکړي کوم چې په قرآن کې راته فرمایلي دي. او زما د پاکستان مرتدینو ته دا پیغام دی چې تاسو په دې جیلونو کې په دې مؤمنانو باندې کوم ظلمونه کوئ په دې سره جهاد نشي ختمېدلی او نه به یې ختم کوي. الله حضرت نبي علیه السلام فرمایي چې ورځ تر قیامته به جهاد جاري. واورئ کافرو مردارانو چې دا جهاد نه ختمېږي تر هغې پورې تاسو تر څو په میدانو باندې ظلمونه کوئ داسې به دغه مؤمنان نور هم جذبه کې راځي، نور به هم داسې زما پیشن ځوانان دلته ورغږي او نور به هم داسې دونه په انتظار دی انشاءالله تعالی چې تاسو له به داسې ګزارونه درکوي چې انشاءالله تعالی تر قیامته به یاد لرئ. تاسې تر زامن به م یاد لري، خاندان به م یاد لري انشاءالله تعالی داسې ګزارونه به درله درکړي چې دنیا یاد لري. او زما په آخره کې مور او پلار ته دا پیغام دی چې زما د شهادت نه خبر شي، خفه نه شي، 2 رکعته نفل دې وکړي د الله نه دې شکر ادا کړي ځکه دا داسې مرګ دی چې الله په قرآن کې وایي چې دې ته مړي مه ووایي. نو الله زما د مور او پلار ته دغه پیغام دی. بس اخر